بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، د مسلمان د پاره د کامیابی نه وروسته د رب العالمین لخوا عظیم انعام دا جنت دی. زمونږ استاسو عقیده ده چې انسان وفات شي، د وفات نه وروسته به یو ځل بیا دی ژوندی کیږي او د ده د اعمالو به د سره حساب کتاب کیږي. که دا کامل مسلمان دی نو رب العالمین به بغیر حساب او کتاب نه جنت ته داخل کی، او که دا کمزوری مسلمان دی نو د حساب کتاب نه وروستو د اعمالو حساب به وشي او د هغې مناسب چې څه سزا وي به دته ورکړی شي او د هغې نه وروسته به رب العالمین جنت ته داخل کړي. خو د یو مسلمان دپاره د عظیم کامیابۍ هغه شکل هغه جنت دی. اوس د جنت په اړه تاسو سره زما خبرې اترې روانې دي. قرآن مجید کې زی په زی د جنت تذکره شته دی. رب العالمین جنت په 10 نومونو باندې ذکر کړی دی. کله خو د مسلمان دپاره د عظیم نعمت تذکره چې کیږي نو لفظ د جنت ذکر کیږي، کله د دارالسلام ذکر کیږي، کله د جنت عدن تذکره کیږي، کله د جنت النعیم کیږي، کله د جنت المأوا کیږي، کله د جنت الفردوس کیږي، کله د جنت الخلد کیږي، کله د دار المقامه کیږي، کله د مقام امین کیږي او کله د مقعد الصدق تذکره کیږي. او د دې ټولو نومونو اغستو مقصد دا د جنت تذکری، مطلب د جنت دا 10 نومونه په قرآن مجید کې ذکر شوي دي. اوس د ټولو ناول لفظ د جنت چې دی نو د دې متعلق مخکې هم ما تاسو ته ویلي چې جنت دا هغه باغ ته ویلي کیږي چې په هغې کې ګڼې اونې وي. قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. سوره بقره 221 نمبر آیات دی. الله تعالی فرمایي چې رب العالمین په خپل حکم سره تاسو جنت او بخنې طرف ته رابلي، نو دینه مراد جنت دی. دویم نوم د جنت چې ذکر شوی نو هغه دارالسلام دی. د دارالسلام معنی ده کور د سلامتیا. دار دا په عربی کې کور ته وي او سلام سلامتیا ته ویل کیږي. قرآن مجید کې سوره یونس آیت نمبر 25 کې رب العالمین فرمایي والله یدعو الی دار السلام. الله پاک تاسو رابلی د سلامتیا کور ته یعنی جنت طرف ته. بل ځای کې بیا سوره انعام 128 نمبر 128 نمبر آیات کې رب العالمین فرمایي هم دغه لفظ د دارالسلام ذکر کوي لهم دار السلام عند ربهم. د دې مسلمانانو د پاره د خپل رب سره کور د سلامتیا یعنی جنت دی په آخرت کې. جنت ته دارالسلام ولی وی؟ نو د دې وجه دا ده چې مؤمنان به په جنت کې ډیر په سلامتیا او په امن سره ژوند تیری. بل دا چې دی یو بل سره ملاویږي نو دی به سلام اچي السلام علیکم، نو دا کور د سلام شو، د سلامتیا شو. بل دا چې رب العالمین بم په دی باندې سلام اچي او فرشتي بم په دی باندې سلام اچي، نو دا 2 نومونه شو. دریم نوم د جنت چې په قرآن کې ذکر دی هغه جنت عدن دی. جنت ته ویل کیږي او د عدن معنی د همیشه پاتې کیدونکي. مطلب دا دی چې په دې جنت کې به جنتیان همیشه اوسیږي. د جنت دا نوم په قرآن مجید کې سوره فاطر آیت نمبر 33
دریدیرشم یعنی 33 نمبر آیات سورہ فاطر. رب العالمین فرمائی جنات عدن یدخلونها، د دې دپاره جنتونه دي د همیشه اوسیدو، دی به دلته داخلیږي. بل ځای کې سوره مریم 61 نمبر آیات 61 نمبر آیات رب العالمین فرمائی جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، دا مؤمنان به داخلیږي د همیشه اوسیدو په باغونو کې او په جنتونو کې کم چې رب العالمین د خپلو بندگانو سره غایبانه وعده کړې ده. دا 3 نومونه شو. 4م نوم جنت النعیم دی. د دې معنی ده باغ د نعمتونو. جنت باغ ته وي او نعیم نعمت، باغ د نعمتونو. سوره لقمان آیت نمبر 8 رب العالمین د دې نوم تذکره کوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بشک کوم خلکو چې ایمان راوړ او نیک اعمال یې وکړه د دې دپاره باغونه د نعمتونو وي، یعنی جنت به دې دپاره جنت النعیم. او 5م نوم د جنت چې قرآن کې ذکر دی نو هغه جنت المأوا دی، او دا سوره نجم آیت نمبر 15 یعنی 15 او 15 نمبر آیات دی. د جنت المأوا تذکره عندها جنت المأوا، د سدرة المنتهى سره جنت المأوا دی. بل ځای کې رب العالمین فرمای سوره نازعات کې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوا. څوک چې د خپل رب په وړاندې د ودرېدو نه یریږي، د خپل نفس د خواهشاتو نه، د خپل نفس به د خواهشاتو نه منې کي، نو یقینا چې دی د پاره جنت د اوسېدو ځای دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، څوک چې د رب العالمین د وړاندې ودرېدو نه یریږي او خپل نفس د خواهشاتو نه منع که، نو فإن الجنة هي المأوا، د دې ځای د اوسېدو جنت دی. جنت المأوا څه معنی ده؟ نو جنت باغ ته وایي او مأوا د استوګنې ځای، ټکانه د اوسېدو ځای. جنت به د دې د اوسېدو ځای وي. جنت المأوا هغه باغ چې د اوسېدو ځای وي. دا 5 نومونه شو. 6م نوم چې په قرآن کې ذکر دی نو هغه جنت الفردوس دی. جنت الفردوس څه ته وایي؟ جنت باغ ته وایي او فردوس هغه باغ ته ویل کېږي چې په هغې کې انګور وي او ګڼې اونې وي پکې. انګور وي او ګڼې اونې پکې نو هغې ته فردوس وایي. او په روایاتو کې د یو روایت مطابق جنت الفردوس د ټولو جنتونو اعلی جنت دی. بل قول دا دی چې دا جنت الفردوس ټولو جنتونو ته ویل کېږي. قرآن کې کم ځای کې د دې تذکره ده؟ سوره کهف آیت نمبر 107 رب العالمین فرمای ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنت الفردوس نزولا. بشک کوم خلکو چې ایمان راوړه او نیک اعمال یې وکړه د دې دپاره به جنت الفردوس ځای د میلمستیا وي، یعنی دلته به دې میلمانه وي. او همدغه شان په سوره مؤمنون کې رب العالمین د کامل مسلمانانو صفتونه ذکر کوي او بیا د هغې په آخره کې فرمای اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. دا خلکه دا حقیقی وارثان دي کوم چې به جنت الفردوس په میراث کې اخلي او دی به په دې کې همیشه وي. نو دا شو 6 نومونه. 9م نمبر نوم چې په قرآن کې ذکر دی هغه د جنت الخلد دی. او جنت الخلد جنت باغ ته وي او خلد دا د همیشګۍ باغ. جنت الخلد یعنی هغه جنت او هغه باغ چې هغه د همیشه اوسېدو دی. جنتیان به په دې کې همیشهی د دې نه به کلم دی نه ویستلی کېږي. د جنت د دې نامه په قرآن کې په سوره فرقان کې رب العالمین د جهنم د عذابونو تذکره کوي او د هغې نه وروسته فرمایي قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون. ای پیغمبر ته دې ته ووایه چې دا جهنم چې دا ذکر یو شو دا غوره دی او بهتر دی، یا جنت د همیشه اوسېدو بهتر دی کوم چې به
متقیانو له ورکولی کیږي او متقیانو سره د هغې وعده کړی شوې ده. نو جنت الخلد دا 9 نمبر دی. 8 نمبر نوم په قرآن کې د جنت چې ذکر شوی نو هغه دارالمقامه دی. د دې معنی څه ده؟ نو دار کور ته وایي او مقامه هغه کور چې خلک پکې همیشه پاتې کیږي، یعنی د همیشه پاتې کېدو کور. په قرآن مجید کې رب العالمین د دې ذکر په سوره فاطر کې 34 او 35 نمبر آیات کې 34 او 35 نمبر آیات کې کړی دی. رب العالمین فرمایي وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي احلنا دار المقامة. رب العالمین فرمایي وقالوا الحمد لله الذي دا جنتیان چې کله جنت ته داخل شي دی به وایي چې ټول تعریفونه هغه رب لره دي چې هغه زمونږ نه غم لري. اذهب عنا الحزن، بېشکه زمونږ رب ډېر بخونکی او قدردان دی. الذي احلنا دار المقامه، هغه رب چا چې په خپل فضل سره مونږ د کور د همیشګۍ ته رادن نکړو، راوستو، یعنی جنت مراد دی، جنت ته راوستو. لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب، داسې کور چې په دې کې به مونږ ته څه تکلیف نه رارسي او څه ستومانتیا او ستړیوالی به مونږ ته په دې کې نه رارسي. نو دا 8 نومونه شو. 9 نوم چې په قرآن کې د جنت کم ذکر دی هغه مقام امین دی. د دې معنی د ځای د امن، مقام ځای ته ویل کېږي او امین امن. د جنت دا نوم په قرآن مجید کې رب العالمین په سوره دخان کې 51 او 52 نمبر آیات، 51 او 52 نمبر آیات، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، بېشکه متقیان به په ځای د امن کې وي، په باغونو کې به وي، په چینو کې به وي. دینه مراد جنت دی. 10 نوم چې رب العالمین ذکر کړی په قرآن کې د جنت نو هغه مقعد الصدق دی. د دې معنی ده رښتونی او اوچت ځای. د جنت دا نوم په قرآن مجید کې رب العالمین په سوره قمر 54 او 55 نمبر آیات کې ذکر کړی. الله فرمایي دار القرار ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بېشکه متقیان به په باغونو او په نهرونو کې وي. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، هغه اعلی او رښتونی ځای د هغه باچا سره به چې د قدرتونو خاوند دی. قدرمنو دا 10 نومونه په قرآن مجید کې واضح ذکر. د دین علاوه د جنت نورم نومونه شته دي، لکه دار القرار او دار الحیوان. داسې بعضې کتابونو لیکلي دي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې د 8 جنتونو تذکره کړې ده. هي 8 جنت عدن وجنت الفردوس وجنت الخلد وجنت النعیم وجنت المأوى ودار السلام ودار القرار ودار المقامة. مرقات المفاتيح شرح مشکات المصابيح باب صفة الجنة و اهلها. دا مولا علی قاری رحمت الله علیه هغه ځای کې لیکلي دي. قدرمنو د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې جنت د مسلمانانو دپاره د رب العالمین لخوا یو عظیم نعمت دی، او په دې جنت کې به د مسلمانانو دپاره هغه څه وي چې څه دی غواړي. د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو نه دا خبره صراحتا نقل شوې ده او معلومه شوې ده چې په جنت کې د نورو نعمتونو سره سره به یو لوی نعمت دا وي چې د جنت د اونو لاندې به نهرونه بهیږي. قرآن مجید کې ډیرو آیاتونو کې د دې تذکره ده. لکه زه تاسو ته مثال په طور د سوره بقره 65 نمبر آیات ذکر کوم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. ای پیغمبره زیر ورکه هغه خلکو ته کم خلکو چې ایمان راوړي دي او نیک کارونه کړي دي چې بېشکه د دې دپاره داسې باغونه دي چې د هغې د اونو لاندې به نهرونه بهیږي. ان لهم جنات، دې دپاره باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې لاندې د هغې نه به نهرونه وي.
بل ځای کې قرآن کې رب العالمین فرمای سوره نساء 57 نمبر آیات والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. کوم خلکو چې ایمان راوړو نیک اعمال وکړل نو ډیر زر به موږ دي ته داسې جنتونه ورکو دی به ور داخل کو چې د هغې د ونو لاندې به نهرونه بهیږي او دی به په دې کې همیشه وي. جنات تجری من تحتها الانهار. بل ځای کې قرآن کې رب العالمین فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. الله فرمایي چې ایمان راوړو نیک عملونه وکړل دی به داسې جنتونو ته داخل شي، دی له به موږ د داسې جنتونو په بالاخانو کې ځای ورکو چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي او دی به په هغې کې همیشه اوسیږي او دا به د دې د نیک اعمالو بدلوي. قدرمنو قرآن مجید کې ځای په ځای تذکره شوې ده تجری من تحتها الانهار، تجری من تحتها الانهار چې داسې باغونه به چې د هغې د اونو لاندې به نهرونه بهیږي. اوس د جنت د اونو لاندې چې نهرونه بهیږي نو دا به څنګه نهرونه وي؟ ناول خدا ذهن کې واچوي چې دا د الله یو عظیم نعمت وي، دا به یو ډېر ښکلې نظاره وي، یو ډېره مزیداره ویو وي چې اونې وي او په اونو لاندې ویښ کې ښکته نهرونه بهیږي، دا به یو ډېر ښکلې ځای ښکاري. یو خو به ښکلا وي نو خلک به پکې خوشحالي چې هسې ګرځي. بیا دا نهرونه چې دي دا په 4 قسمه نهرونه دي او قرآن کې د هغې تذکره شته دی. رب العالمین سوره محمد آیت نمبر 15 یعنی 15 نمبر آیات مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. د جنت تذکره رب العالمین کوي چې مثال د هغه جنت چې متقیانو سره د هغې وعده شوې ده، د هغې بیان دا دی چې د هغې چې په هغې کې به داسې تازه اوبو نهرونه وي چې هغه اوبه به خرابې نه وي او د داسې شودو نهرونه به وي، د داسې پیو نهرونه به وي چې د هغې خوند به نه بدلیږي، به ښکلی خوند کوي او د داسې شرابو نهرونه به وي چې هغه څکلو سره به انسان ته خوند ورکولی کېږي، هغه کې به نشه نه پیدا کېږي بلکې خوند به ورکوي او د داسې شادو نهرونه به وي چې هغه به صفا کړې شوي وي او د دې دپاره په دې جنت کې قسمه قسمه میوې وي، دا د خپل رب د طرف نه به دې ته به بخښنه وي ومغفرة من ربهم. نو په دې آیات مبارکه کې د 4 قسمه نهرونو تذکره وشوه، د اوبو نهر، د پیو نهر او دغه شان د شرابو نهر او بیا د شاتو نهر. دا 4 قسمه دا به په جنت کې نهرونه وي، یو به صفا اوبه وي، یو به ښکلې خوند والا پیو نهر وي، یو به د شراب وي او یو به د شاتو نهر. دا 4 قسمه وي. امام ترمذی رحمت الله علیه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت ذکر کړی دی په ابواب صفت الجنت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بیا د هغې یو ذیلی باب دی، باب ما جاء فی صفت انهار الجنه، حدیث نمبر 2571 کې رسول الله مبارک فرمای ان فی الجنة بحر الماء، په جنت کې به د اوبو نهر وي، و بحر العسل د شاتو نهر وي، و بحر اللبن او د شودو نهر وي، و بحر الخمر او د شرابو نهر وي، ثم تشقق الانهار بعد، بیا به په جنت کې د جنتیانو داخلو نه پس د داخلېدو نه پس هغه نهرونو نه نور نهرونه راوځي. مطلب په غټه سطح به په جنت کې دا 4 نهره وي او بیا به د دې نه واړه واړه نهرونه هر چا ته به خپل خپل نهر د هر یو څیز رب العالمین برابر کړي وي چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي. دا 4 نهرونه به چرته وي نو دا به په جنت الفردوس کې وي، دا به د جنت الفردوس نه راوځي. امام بخاری رحمت الله علیه
د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت ذکر کړی دی. پورا حدیث هغه خو ډیر زیات اوږد دی. په کتاب الجهاد والسیر کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی او دا تقریبا 2990 نمبر حدیث دی. پاغه حدیث کې یو ټوکړه داسې ده چې فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، تاسو چې کله د رب العالمین نه دعا غواړئ نو تاسو جنت الفردوس غواړئ. فانه اوسط الجنة واعلى الجنة، ځکه دا افضل جنت دی او دا اعلی جنت. فوقه عرش الرحمن، دا داسې جنت دی چې دی د پاسه به د رب العالمین عرش وي. ومنه تفجر انهار الجنة، او د دې جنت الفردوس نه به د جنت نهرونه راوځي. همدغه شان صاحب د مشکات المصابیح یو روایت د نبی علیہ السلام اوږد ذکر کړی دی او په هغه حدیث کې یو جمله داسې ده چې والفردوس اعلاها درجة منها تفجر انهار الجنة الاربعه، جنت الفردوس د درجې په اعتبار سره د ټولو جنتونو نه اوچت دی او د دې نه به د جنت 4 نهرونه جاری وي. قدرمنو معلومه شوه چې په قرآن مجید کې هم د دې تذکره ده او په احادیث مبارکو کې هم د دې تذکره ده. قرآن کې د 4 نهرونو ذکر دی او بیا احادیثو کې د هغې وضاحت دی چې دا 4 نهرونه به دا به د جنت الفردوس نه راوتي وي او دا به په ټولو جنتونو کې د ټولو جنتیانو دپاره تقسیم کړی شوي وي. نو دا یو عظیم نعمت دی د مسلمانانو دپاره په جنت کې چې په جنت کې به دا 4 قسمه د څښاک دپاره څیزونه د څکلو دپاره به څیزونه که یو سړی اوبه څکي یخي او تازه او صفا، او که یو سړی پیس کی، که یو سړی شراب څکي، که یو سړی شهد څکي، خو دا هلته به د دې ذایقه او خوند جدا وي. هلته به په چا باندې څه د نشي اثر وغیره نه کوي، بلکې دا به د خوند او مزې دپاره خلک څکي. دا یو نعمت شو. په جنت کې به د مسلمانانو دپاره نور څه نعمتونه وي. نو قرآن مجید کې رب العالمین فرمای انا اعطیناک الکوثر، دا سوره کوثر ړومبی نمبر آیات دی. رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته فرمای بېشکه مونږ تاله کوثر درکړي. کوثر څه ته وایي؟ د کوثر ډېرې معنی دي. یو معنی حوض کوثر دی، دا د جنت یو تالاب وي حوض کوثر. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خاص ورکړی شي، بل چاته به د دې اکسس او رصد نه وي، بل څوک به دې ته نشي تللی. مطلب دا به نبی علیہ السلام په کنټرول کې او نبی علیہ السلام مبارک په خپلو لاسونو خلکو له د دې نه څښاک ورکوي، څکل به ورکوي. نو یو خو دا معنی شوه چې حوض کوثر هم درکړی دی او دا په جنت کې به یو تالابي چې مشر به نبی علیہ السلام. بله معنی علما کوي چې ان اعطیناک الکوثر ای خیرا کثیرا، خیر کثیر. نو خیر کثیر دی کې بیا هر څه شامل دی چې پیغمبر تعالی رب العالمین خیر کثیر در کړی دی. قدرمنو یو کوثر دی، یو حوض کوثر دی. احادیث مبارکو ته که نظر وکړي شي نو معلومیږي چې کوثر به د جنت یو نهر وي او حوض کوثر به په میدان د محشر کې یو تالاب وي. دی حوض کوثر ته د جنت د نهرونو نه 2 ناوی به راغلی وي، د هغې نه به ورته اوبه راځي او دا اوبه به ډېرې مزیدارې وي چې څوک دا وڅکي نو بیا به ورته هېڅ کله تنده نه لګي. بهرحال قدرمنو د جنت د نعمتونو تذکره مې تاسو سره وکړه. رب العالمین نه دغه دعا ده چې الله پاک دې مونږ او تاسو له جنتونه راکړي. نو دا ټول نعمتونه به رب العالمین هلته مونږ له راکړي انشاءالله العزیز. د جنت د نورو نعمتونو تذکره به هم تاسو سره وړاندې پروګرامونو کې کوم، خو چونکې اوس را سره د پروګرام وخت پای ته رسي، غرض او مقصد دا دی چې د رب العالمین د رضا دپاره انسان اعمالو کې او بیا بالخصوص د رب العالمین د دیدار او د ملاقات حاصلولو دپاره جنت ته تلل دا شرط دی. نو الله نه دعاګانې پکار دی او بیا بالخصوص د جنت الفردوس دعا
دا د رب العالمین نه کول پکار دي، څنګه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته حکم کړی دی چې کله هم دعا غواړئ نو پکې د جنت الفردوس تذکره کوي. دعا کې الله نه دا غواړي چې الله مونږ جنت الفردوس ته داخل کی. نو پتلو تلو کې به دغه دعا کو چې الله دې مونږ او تاسو په خپل فضل او په خپل رحم باندې جنت الفردوس ته داخل کی. د پروګرام وخت پای ته رسي ان شاء الله العزیز. په وړاندې پروګرامونو کې به د آواز په لار تاسو سره دغه ملاقات یو ځل بیا کیږي. ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای الله مقدرمن او خوشحال لره د لوی الله پامان.